يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورہ انفال مدنی سورت تے ترتیب د قرآن کریم کے اتم لمبر دے پس د سورہ اعراف او ترتیب د نازلے دو کے اتیایم دے نازل شوه دے پس د سورہ بقرہ. ترتیبی مصحفی کی چمنگا ربط لوگورو سورہ اعراف کے د دعوت او د تبلیغ آداب ندلتا کی وئی چې د دعوت او د تبلیغ د آداب و خیال ساتینو د قتال د آداب و خیال و مساعدہ. وړیلا ګلاس ورکې چې ګلاس راړي جو بول نو د تبلیغ د آدابو نه پستا آداب د قتال ذکر کړي. دویم دا چې هلته تشجیع په بیان د مسله باندې چې بهادرۍ سره مسله بیان کا نو دلتا اشاعت د مسئلے ذکر کئی بالقتال یا مخکنو صورتونو کے دلائل عقلیہ او نقلیہ چکل مسئلہ مبرہن بالبرائین شوا نو اس پاسے منکرین سر قتالو کئی او ترتیبی نزولی سرا ربط ظاہر دے بقرہ کی قتالو نو انفال کی قتال دے. دعواد صورت دو خبری دی مال غنیمت او داغ تقسیم تا حق دا اللہ او دا رسول اللہ دے پا دیکھے با دا چاہ اختیار نی نو پا دیکھے با جنگ نہ کوئی. دویمہ دعوی قتال فی سبیل اللہ دا خلاصہ دا صورت پا یو نهجواما اغدادا چې د دې دوو دعوو تفصیل کوي. نو د اول دعوی تفصیل دا سے کوي چې غنیمت تقسیم حق د الله دی. نو د دې دیارلس علتونه ذکر کړي او د جهاد یعنی دویمه دعوی د پارا قتال فی سبیل الله د پارا دیارلس قوانین ذکر کړي چاغه کی او قوانین د میدان جهاد دی او شپږ قوانین پاغه کې د پاره د امیر الجهاد دی. د اعلان حاصل او خلاصه شوا
پس منظر داسې و بچه ګلاس راړه اوبه خو دې راوړوې خلو ګلاس راړلی شي پس منظر داسې و چې کله مکه مکرمه کې رسول الله مبارک وو نو د صبر تلقینو بیا رستو چې کله مدینه منوره ته هجرت وشو او خلق د ایمان تربیتم دا غي مضبوط شو نو الله حکم د جهاد راولېګه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا د جهاد حکم راغې او اجازت راغې کله چې د جهاد اجازت راغې نو هغه ټیم نه واړو مقاماتو کې وړې وړې غزاګانې وشوې خبر راغې چې د شام د طرف نه د مدینه گرد و نوا میدان بدر سره یو قافله د ابو سفیان په کمان کې را روانه ده او هغه کې ډېر افراد د قریشو دي ډېر زیات اشرفی دي او مال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خود جهاد اجازت اسمو صحابه ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه واغستل او روان دي چې میدان تامزان اورسي او غي تلار اونیوي پلار کې یو ځای ته چې رسیدلې دي خبر راغې چې ابو سفیان ته پته لګېدلې وه او ابو سفیان لا هغه ټیپ مسلمان نو اوس ابو سفیان بیا رستو مسلمان شوی دی صحابي دی او د بنو امیہ ډېر خدمات دي چې نن شیعه لګیا دي تور خنزیران بار نه تور او دنه نه تور پلیت لګیا دي او هغه پلیت هغه چې دی نو هغه په ابو سفیان باندې په کویټه کې دارنګې ګلګت کې او په پنجاب کې بیا چې لګیا دي نو ای بکواس کوي حضرت امیر معاویه ته هندې ته او ابو سفیان ته رضی الله تعالی عنهم او دا ظالمان در حقیقت کې نه قرآن منی نه در حقیقت کې دا زنادقه دای د پیغمبر حدیث منی بلکې دا د خمینی دا نسل در حقیقت دا د قرآن او د سنت دشمنان او د یهود ایجنټان او غلامان دي خو افسوس د تنظیمونو په هغه لیډرانو په هغه مشرانو دی چې دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کی چراغ سے چنند تنظیمونو مشران ټول دا وای منګ به شیعهګانو سره یو کیږو او د هر طرف نه شیعه لګیا دی چې منګ به صحابه پسې بکواس کوو اللہ اکبر تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر بار کیف ابو سفیان
لا دغه ټیم مسلمان نو وی هغه خبر شو هغه خبرو که مکی ته او د مکی مکرمې نه د زر کسانو لښکر را روان شو د ابو جال چې کله راوتنو د خلکو د یقین جوړولو دپاره مداریتوب یې وکړه او هغه چې دی نو کسان په مخ کې د بیت الله طواف وکړه دې دپاره چې د خلکو یقین پوخ کی صحابه چې خبر شو رسول الله مبارک چې خبر شو رسول الله مبارک د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین سره مشاورت او مشوره شروع کړه ورته وی سو کم او خاص کر انصار او داغي وجه داوا چې معاهده وا که زه به هر چا پسې ځم په تاسو زما نصرت لازم نه دی او که مدینې ته ما پسې څوک راتلل بیا په تاسو زما نصرت لازمي الله الله چې بار بار انصار متوجه کول حضرت مقداد رضی الله تعالی عنہ فرمایل د الله رسوله منص بني اسرائیل خونیو چې تا تبوو فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون چرنا منگ چیو نمنگا ستا اصحاب یو امزه ونحن معك روان دی زاو منگ در سره یو منگ بستا ملګرتیا کو د نبی علیہ السلام مخ مبارک تو خوشحالی نه پړه کېده بدر ته چې تللی دي او بیا بدر ته رسیدلی دي میدان برابر شوی دی او هغه ځای کې جنگ شوی دی او یا مردار شو کافر او یا چې دنو هغه گرفتار شو او نور و تختیدل تیخته وکړه نو هغه ټیم سره بیا نبی علیہ السلام هغه د هغې مرداران مړي هلته کوی ته واچول بدر کې او بیا هغو ته خطاب کو چې د هغې نه یاران ثابتوي چې مړي اوري خو پوهېږي نه غریبان نو هغه ټیم یو دسته خو جنگ کو چې مال غنیمت حاصل شو نو هغه وی دا زمونږ دی یو رستو په نیت د حفاظت ولاړه وه چې موږ به حفاظت کوو په نیت د قتال ولاړه وه نو هغه وی زمونږه میسه ده او بلې ډلې خاص د رسول الله مبارک څوکي کوله حفاظتي دسته وه نو هغه هم وی زمونږ حصه ده او مخکې څه حکم راغلی نو الله وی دا خبرې پرېږدئ راشئ حکم واورئ د صحابه کرامو باره کې چې کله هم داسې څه خبره راشي چې صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین چرته دنیا باره کې یو بل سره جنگ جګړه یا چرته داسې څه نور واقعات راشي د هغې اصل مقصد دی دا صدور د صحابو نه به کېده او وروستو به پې الله قوانین رالیږل دپاره د دې چې دا سبب راشي او بیا قانون راشي چې قانون کې تیسیر و تسهیل راشي اسانتیا راشي نو چې دا څوک نه پوهېږي نو بیا شیعه وایي یره جی صحابه توهین بخاری هم کړی او مسلم هم کړی او د شیعو غلام مرزا جهنمی
اغام لګیای او غب غب کوي، اغام بیا اعتراضونه کوي، وای بخاری کې دا دی او بخاری کې دا دی. او منکرین حدیث چې د حدیث په مقصد نه پوهیږي، کاغه غریبان اصحاب الپکول دي چې هغه هیڅ نه مني. د رسول الله مبارک په حوض کوثر باندې ودرېدل متواتر روایاتونه ثابت دي. منکرین حدیث چې په پشکال کې شکور په سر کړی هغه دا نه مني، او چې وایي سورت یاسین باندې الله حفاظت کوي دا نه مني، په نورو کلماتو حفاظت کوي دا نه مني. وی ولی نعوذ بالله، وی الله چرته زمونو کار دی. دا غریب چې دا حکم او د امر کیفیات نه پیژني، نو بیا دا غریب اعتراضونه کوي چې دلته حکم او امر د ادنا اعلا تراشي نسی، د اعلا ادنا تراشي نسی، او چې د مساوی مساوی تراشي نو هغه سي. بیا د الله لفظ اسماء حسنا کے لفظ حفیظ پاغیم نه پوهیږي، او دا ټول قرآن کریم دا تمام دعاګانو چې د حدیث منکر شو نو د قرآن کریم منکر وي دی. بار کیف هغه منکرین حدیثم بیا د صحابه کرامو نقشه چې پیش کوي کله چې په بخاري او په مسلم اعتراضونه کوي، نو دومره غلطه نقشه پیش کوي پوهیږي نه شیعه او نه منکر حدیث او نه د هغې زرخرید غلام دا نه پوهیږي، نو ځکه وایي بخاري کې دا دی او بخاري کې دا دی، او د پیغمبر په احادیثو اعتراضات شروع کی. در حقیقت کې څومره چې دي نو دا په یو نظریه یو دی چې هغه غلامي د یهودو ده، هغه غلامي د نصاراو ده، نو دا په دې نظریه یو دی. بار کیف الله دا صورت راولېږه چې مال غنیمت کې اختلاف مکوئ، او دا غي علل ذکر کول شروع کړه. الله اکبر. زه آسان فهم وام زم، خو میدان بدر کې چې کوم واقعه راغلی وه د هغې نه یو دا مسله څرګنده ده او خبره چې رسول الله مبارک ته امر د جهادو قرآن ډک پروت دی، او دا په دې دلالت کوي چې دا کافر سره یو کېدل نشته، د کافر سره جهاد دی. نوادت الادیان او مذهبی رواداری او مذهبی هم آهنګي او دې ټکو باندې په نوم د حقوقو خلق دوکه کول، مولیان دې د دینه کلار کینی، پیسې دې په دې نازمئ او کازمئ نو الله دې ورله زهر وګرځي. بله دا معلومه شوه چې کله نبی علیہ السلام زی نو نبی علیہ السلام دا غي مال پسې زی، او نبی علیہ السلام دا غي جان پسې زی، نو چې دا غي جان ختمول دي نو مال خو خود غستل دي. نو بیا د یهودو او د نصاراو د کفارو غلامی او دا غي مالونه په خپل ځان قرضې ګڼل، دا غنیمت ته او محارب دی، قرضې نه دي وته دا زما دي او نور به هم راکوي، او ای دوره قرضه در باندې
دا چا معاهد که یو ځای کې د مسلمان ولی او وجنی دی او بیا د دې ځای کې دا جغرافیاتی تقسیمونه د مسلمان د پاره او د مسلمان د مذهب د پاره هغوی وکړه چې دا تس نس کی. دریم دا معلومه شوه چې د صحابه کرامو نرتوب د پاره د جهاد لکه د حضرت مقداد خبره باندې رسول الله مبارک خوشحال شوی دی. نو په نره خبره او قتال فی سبیل الله په دې خوشحالېدل غواړي. بله دام معلومه شوه چې کافر وجلیم دی او کافر قید کړیم دی. او بیا دام معلومه ده چې فدیه اغستې وه پرېښودي او بیا دام راغلی و چې هر ځای کې پرېښودل نشته بلکې د پرېښودو په ځای باندې خون ریزي وکوي د کافرو وینو توی کوي. نو هر ځای کې پرېښودل نشته. دارنګې دام معلومه شوه ماشاءالله چې کله جهاد له د کافرو مقابلې له مسلمان زی نو الله هغه راوباسي او ادری میدان جهاد کی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. دارنګ دام معلومه شوه چې تبه اراده د کمزوري سیزونو کې لیکن د الله نصرت بلشانی زورور پاغی به د زور وری. زمنګ هم د دې قرآن روان دی یو عرض دی الله ته یو درخواست رب کریمه که د دې دنیا مقابله شي چې ظاهري سور هغوی سره وسایل او اسباب دي نو زمونږ ربه موږ بې وسه بې بسه یو د هغوی په مقابله کې. خو الله که ستا نصرت ته وګورو نو ته هغه الله یې چې مسلمانانو وی موږ له بې اسلحې پکار دي او یا الله تا وله د اسلحې هغه ورکړه او تا د کافرو بنیاد کټ که نو دام معلومه شوه چې الله کافر ختمی او زورور زور ماتی. دارنګ میدان بدر کې ملائک راغلیو نو دام معلومه شوه چې الله که ستا د ځمکې مخلوق چرته خلاف شي نو الله به دی امداد کوي په آسماني مخلوق باندې. او د هغه ملائکو صفات چې ذکر شي نو هغه آسماني وي او هغه ملائک هغوی پی در پی راتلی لښکري وي او هغه ملائک مصومینو پوجی وي. نو الله بیا داسې امداد کوي. بله دام معلومه شوه چې کله ته د کافر مقابلې له ووتې وحدت الادیان له نه کافر مقابلې له ووتې نو یاد ساته ستا به په سخت مقاماتو کې په زړه باندې الله یو ربط او مضبوطیا راولي او اطمینان. او دارنګ دام معلومه شوه چې د کافرو سره یو نشوي او مقابلې ته ودرېدې نو په کافرو په زړونو کې الله به رعب اچوي. سألقي فی قلوب الذین کفروا الرعب. او بل دام معلومه شوه چې صحابه کرامو ته رب کریم وی فضربوا فوق الاعناق وضربوا منهم كل بنان. نو کافر سره یو کېدل نشته. حربي کافر چې هغه راځي نو د هغه حکم دا دی چې کوپړی ورله وو
او د ګوتو بندونه ورله و ټوکا ټوکا کا. دارنګې د بدر د واقعې نه دام معلومه شوه چې د بدر واقعه کې الله د پیغمبر ناشنا معجزه څرګنده کړې وه چې یو موټی شګې او کاڼې دای د کافرانو سترګو ته ورسول. نو دارنګې هلته چې معجزه وه نو اصحاب جهاد چې وحدت الادیان والنی مقابلی والی د دای به الله داسې امداد کوي د دای به داسې کرامات راځي چې هغې ته به دنیا حیرانې. او تاریخ په هغه جهادي میدانونو شاهد دی چې د ایوبي رحمه الله د هغه کرامتونه دارنګې بیا په ماضي قریب کې چې تمام کفار راغلي وو هغه یې مذهبي رواداري نه کوله او زما دا یارانې ورسره کوي. نو هغه چې راغلي وو او هغه خلاف مجاهدین ودرېدل د هغې کرامات بے شمار دي بے شمار. الله به دې په سخت میدان کې امداد کوي او د هغې ډېرې ډلې به تس نس کېږي ځکه هغه څاروي دي شر الدواب دي. دا تمام امور معلومیږي او داسې بے شماره فواید دي. کله چې هغه واقعاتو ته وکتلی شي په تفصیلي مقام کې یسألونک اول دعوا یسألونک تپوس کوي د تانا عن الانفال په بارا د انفال مال غنیمتونو کې نفل ورته وایي ځکه زائد شی دی او بل دا ده چې نفلو کې اختلاف راغلی نو اشاره دې تام ده نفلونو کې اختلاف مه کوئ ښه کې جایز دي. قل الانفال وایا انفال مال غنیمتونه لله د الله په اختیار کې دي او د پیغمبر چې څنګه هغه تقسیموي حکم به د الله وي والرسول او طریقه د پیغمبر پاک بوي. فاتقوا الله تاسو مال غنیمت کې اختلاف مه کوئ بلکې د دې درې امورو خیال وساتئ. فاتقوا الله ویریږئ د الله نه مال غنیمت کې اختلاف مه کوئ. واصلحو او جوړ ساتئ تاسو تعلق د خپل مابین جوړ ساتئ. نو دریم حکم دا وګورئ واطیعوا الله چې کله اختیار د الله او د پیغمبر شو چې هغوی به د الله حکم وي او پیغمبر ما تحت الاسباب تقسیم کوي نو ګوره دغه ټیم کې واطیعوا الله خبره ومنئ تاسو د الله ورسوله او د هغه د پیغمبر ان کنتم مؤمنین ان په معنا د از دی ځکه چې تاسو مؤمنان یې تاسو نو دا خبره تاسو سره لایق ده. اوس هر کله چې جهاد ذکر کوي او د جهاد قوانین نو د هغې نه مخکې د مؤمنانو صفات ذکر کوي چې میدان بدر دا چې ګټلی شوی نو په میدان بدر کې هغه صحابه ولاړو چې د هغې ایمان ناشنا ایمان انما المؤمنون الذین یقینا مؤمنان آکا سادنے اذا ذکر اللہ کله چې ذکر کړی شي الله تعالی د الله تذکره وشي وجلت قلوبهم یاره کې شي زړونه د دوی زړه باندې یو یاره تاری شي یو کیفیت تاری شي چرته راځي الا بذکر الله تطمئن القلوب پس ذکر د الله باندې مطمئن کیږي زړونه اطمینان راځي دلته یاره راځي
ایس منافات نشته چې څوک نه پوهېږي هغه د خدای پوه کړي. اصل خبره دادا زړونه مطمئن شي په ذکر د الله باندې چې کله الله تعالی ذکر قرآن کریم د الله عام ذکر اگر راشي نو زړونه مطمئن شي. خدا سے مطمئن شي چې هغې کې یره او مراشي. ځکه چې مطمئن شو نو هغې کې به یره خامخا د هغه ذات نه راځي چې واقعي دا قرآن او دا ذکر د الله یقیني دی، نو هغه یقین به یره د الله نه پیدا کوي. اذا ذکر الله کله چې ذکر کړی شي الله وجلت قلوبهم ویریږي زړونه د هغوی، زړونو باندې یو کیفیت تاری شي. الله اکبر. او په دې ځای بیا خو چې کله ابتدا مونږ کوله مفتی صاحب وضاحت کړو، زموږ ورور محترم مفتی مجتبی صاحب هغه وضاحت کړو او هغه تاسو ته یو نکته ویلې وه که تاسو ته یادوي. وی چې کله مونږ واو چې یاره جي هغه د پولیس راغی او کم خلک پولیس پیژني معرفت وي د پولیس، نو هغه سورې یریږي. نو بیا چې وایي هغه تورې جامې ملیشې ته وی پخوا تورې جامې چې بیا وایي ورسره پوج هم راغی، نو خلک باندې یاره نه راځي. نو چې څوک الله پیژني او د الله معرفت حاصل کړی نو د الله نوم چې واغستی شي په هغه به یره راځي. او چې کله په زړه دا کیفیت نه او نه راځي نو هغه الله پیژندلی نه دی. د دې وجې نه علامه ابن رجب رحمه الله په توحید یو رساله کړې ده او ډیر زور په دې باندې لګولی دی چې بېشکه چې ایمان تصدیق قلبی یا څه لیکن توحید کې دا لازمي ده چې سړی د ګناهونو نه یو طرف ته شي او زړه کې د الله یره راشي، چې د الله په نوم مطمئن شو، د الله په یاد مطمئن شو، نو صرف د هغه نه به بیا یریږي او د هغه د کمال یره به داسې یره به چې دی به بیا ګناه نه کوي. او چې کم خلک په ګناهونو ډاډه ورځي نو وایي د اصل توحید ناقص دی، دی ځکه داسې ورځي. الله اکبر. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته. بل صفت دا ده کله چې لوستل کیږي په دای باندې آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا، زیاد کی هغه آیاتونه دی لرا نورم په ایمان کې. یو ایمان مطلق دی چې هغه تصدیق قلبی دی او د زړه هغه صفت دی، نو په هغې کې اختلاف ته څوک وایي زیادت راځي او څوک وایي نه راځي. لیکن دلته هغه نه دی مراد. صحیح خبره دا ده چې دلته ایمان مقید ذکر دی، مقید بالعمل. هغه ایمان چې هغې سره عمل مراد وي، نو عمل هغه د قرآن سره سیوا کیږي او کمیږي. د قرآن کریم د درسونو مثال زما خویندو او میندو یاد ساتئ. د دې مثال د چارج دی، د دې چارج دی او دا چارجر دی چې څومره نو اطمینان سره ناستې یئ، نو چې ناستې یئ نو دا یو ورځ دا چې کله سړی په درد ووایي او په درد واورېدلی شي نو دا د یو ورځې دپاره نه د یو هفتې دپاره هم تاسو له ډېر دی. او دا چارجري دا بنده چارجر کې د ایمان کیفیات بدلیږي او هغه بیا داسې شي چې د بنده ذوق پیدا کیږي. صحابه کرامو به د قرآن کریم تلاوت په ذوق کو او هغه ذوق بلاله سیوا کېده. د رسول الله مبارک کیفیت په ویلو کې او اورېدو کې ناشنا دی او دارنګې د صحابه کرامو کیفیات چې د هغوی قرآني تذکرې کله انسان ګوري نو انسان حیران شي. وعلى ربهم او په خپل رب باندې یتوکلون بروسه کوي دی. دا یې دریم صفت شو، اعتماد په الله وي. آی های لږ غونتې ګورئ، الله دې زما او ستا په قرآن فهم نصیب کړي. لږ وګورئ
الله یاد راغې د الله معرفت راغې نو زړه کې یاره راله. کله چې زړه کې یاره راله بیا بیا قرآن کریم لستل کېده د هغې آیاتونه چې لستل کېدل نو هغې سره لالا چارجر راته او سړی چارج کېده. نو وعلی ربهم یتوکلون. کم زړه کې چې یاره د رب کریم نه راله نو بیا د مخلوقانې یریږي. هغه بروسه توکل وي اعتمادي په الله باندې. نو دا درې صفات قلبیه رالل او چې کله دا قلبیه رالل او زغه راغې یره راله زیادت د ایمان راغې او بیا توکل راغې نو اوس راځه بدني او مالی دا اعمال دا بیا اسانی. دا آکسان سلورم صفات دا آکسان نے چه قائم وی منزلرا ادروی منزلرا رائج کوي منزلرا ټول معنی دی. ادروی منزلرا یعنی سم کوي منزلرا یقیمون الصلاة رائج کوي منزلرا یقیمون الصلاة حفاظت کوي د مانځه ټولې معنی دی په خپل خپل ځای باندې. هغه ته بیا عبادت بدني آسان شو ولې زړه دو تړلی شو د الله سره. کله چې زړه د الله شو نو بدن خود به خود د زړه تابع بیا وي. نو ومما پنځم صفت ومما رزقناهم بعضې د هغه مالونو نه چې موږ دولا ورکړي دي ينفقون خرچ کوي پلار د الله تعالی کې. الله اکبر. نو رب کریم وی اولئک هم المؤمنون حقا. دغا صفتن والا هم دادی مؤمنان بالکل یقینی بالکل په حقا. دای د پارا درجات دی د دای درب څخه لوی لوی درجې دی د دای درب څخه و مغفرت و مغفرتون او بخشش ته د دې د پاره و رزق او روزی دا او کریم اغام عزت منا. الله الله دې آیات مبارکه کې یو انعام د صحابه کرامو ده چې هغه ته د ایمانی یقیني ورکړل شو. دویم دا غید پارا درجات تی. نو درم دا غید پارا مغفرت تی. نو سلورم دا غید پارا رزق دے. نو پنزم رزق دا عزت. اللہ اللہ ما تاتوے رب قریب موئی. اللہ اکبر. بدر کی دا دمرا لویا فتح چرالا دا دمرا عظیم الشان التا ذکرالا التا د ایمان آغا کسان اولاڑو چاغت کے ایمانو کامل طریقے سرا صحابہ کرام اولاڑو دا دے اول مستاق صحابہ دی. صحابوں کے در رب کریم نا یروا صحابوں کے ایمان اغا عمل لالا سیوا کے دا نو صحابہ بروسہ کولا. نو صحابہ کرام آئید منصپا بندو. نو صحابہ کرام بدن ہم دا اللہ. نو دا صحابہ کرام معلوم دا اللہ. نو رب کریم ناشنا بشارت وی اولائکا هم المؤمنون حقا. داغا مومنان بالکل یقینی مومنان دے. اللہ اللہ چرتا رب کریم داغی بارک وی. اللہ اکبر. وی گوریات ساتا صحابہ کرام لگون تراوالا. اللہ اللہ صحابہ خان لگون تراوالا شپگشتبا سپارا آل تو گورا چکل رب کریم سورہ اللہ فتحہ ذکر کئی. نو سورہ فتحہ اگورا التا رب کریم ناشنا انداز کے دا صحابہ کرام و صفات ذکر کئی. اللہ اللہ سورہ فتح شابہ غزائے اگورا رب کریم وئی لقد رضی اللہ
لقد رضی الله یقینا راضی دی الله تعالی د مؤمنانو اغنا اذ یبایعونک کله چې غي بیعت کو د تا سره بیعت رضوان تحت الشجره تحت الشجره دا غونه لاندې پس معلوم ک الله تعالی آغا اخلاص چې دا غي زلونو کېو فانزل السکینه علیهم نورا ویلګه پدای باندې آغا سکینه آغا اطمینان سکینه راولګلا اطمینان راولګه پاغي او رسول اغي فتح نس دیتا رب کریم وای د دې زړونو کې اخلاصو ماتا معلومو نزت ناراضی شما نو رب کریم د صحابه کرام مبارک ماشاءالله دا ور پسې وګورا دغه صورت بیا ناشنا انداز کې د صحابه کرامو صفت ذکر کړي چرتا وګور آیات نمبر اللہ اکبر د فتح آیات نمبر وګورا 29 التوی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار محمد دا اللہ رسول دے او آکسان چی دا غسر دی اشداء علی الکفار سختی پا کافرو باندے داد صحابہ کرامو صفتو ماشاءاللہ داد صحابہ کرامو صفت تو گورا نن دا ہر تنظیم مشرو گورا او وحدت ادیان کے وہی اپنا مذہب چھوڑو نہیں دوسروں کا مذہب چھیڑو نہیں دا بنی اسرائیل غواشا سوئی د بنی اسرائیل غواشا چلا پارضن والا بیکر منافق شا چی مزبزبینا بین ذالکا لا الہ اولائی ولا الہ اولا وی دا شدا چی نہیں ہیں نلالا اوی گورے دا شدا چه ٹرانسجینڈر شا وی اسم کے گا نا راشا صفت د صحابہ کرامو اگورا اشداؤ علی الکفار سختی پکا پیرو باندے روحماؤ بینہم مینا ناک دی ترس ناک دی پخپل ما بین کے ماشاء اللہ د صحابہ کرامو یوبل سرا مینوا روحماؤ بینہم اس کتوائے حضرت علی او د معاویت دا او دا زوام اغا یو اجتہادی خبر کے دیشی بلنا ورنہ قرآن کریم وئی اللہ قرآن کریم وئی صحابہ پخپل مابین کی رونا ترسنا کو بغض نو دا غی پخپل مابین کی دے یو بل سرا نو بیا صحابت دوار دی دا محمد رسول اللہ او برحق صحابہ نو گوریات ساتا داد ستا دا خبرے داد بالکل غلطی دی تاریخ دے واخلا ڈیران تے اغرزو روحماؤ بینہم تراہم رکعا سجدن وینی باتا غیلرا رکو کون کی اگا خو ہر وقت رکو کی سجدن بل صفت گورا ہر وقت با سجدہ کیوی چرتا رکو چرتا سجدہ او ولی دا رکو او سجدہ ولی کئی نصابو پی جنا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا اید اللہ تعالی دا طرفنا فضل تالاش کئی رضامن تیاد اللہ زکاخو اللہ و رضی اللہ صحابہ کرام والذین معہو اشدہ اللہ اکبر غیر زامنتیا تالاش کولا نو رب کریم ورتوئے لقد رضی اللہ
الله وی نخې د دی په مخونو د دی کې وی بعد السجد اثر د سجدونا چې دی کوم منځونه کوي د شپې د هغې اثر د تقوا او للهیت عابد پر درزې په مخ باندې ښکاروي دا مثال د هغې فی التورات اصحاب محمد تورات کې ستایل شوي دي وا یهودو تاسو خو تورات هم ونه منه د دشمنان صحابه تاسو تورات نه دی منلی ومثلهم فی الانجیل دا مثال دا غي دا انجیل کې مو نو عیسایانو تاسو دشمنان صحابه چې تاسو دا تمام باطل پرست پیدا کړی دي تاسو خپل انجیل نه دی منلی و د تنظیمونو مشرانو الله مو پوه کا تاسو نه قرآن ومنه نه مو آسماني کتابونه چې تاسو اصحاب محمد د هغه د دشمنانو سره یو کیږي الله توجیهات دلته ډیر دي بعضې وایي قرآني مثال دا کزرع اخرج شطأه فآزره دا غي مثال داسې دی لکه یو فصل دی چې خپل تیغ راوباسي نو بیا لږ اوچت کی بیا مضبوط شي هغه پیړ شي نو ودرېږي په خپل ویښ باندې نو زمیندار خوشحاله کوي زمیندار خوشحاله کوي الله 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 دا سه مثال د صحابه کرامو اول لګ لګو چرتا د روم راځي نو چرتا د حبشونه چرتا د یو طرف او د بل طرف ناراضي او چرتا غلی غلی راځي خو چې کله الله دور راځي دور نو بیا ماشاء الله دا سه مضبوط شو دا سه مضبوط شو چې په ټوله دنیا باندې قابض شو چې هغې ته الله اشاره کړې ده په سوره الله الله په سوره نور کې ورته الله اشاره کړې ده چې اول کمزوري صحابه خو چې ما مضبوط کړه نو هغه بیا داسې مضبوط شو چې په تمام دنیا د هغې حکومت راته هغه خو راړم سوره نور خو دلته رب کریم وایي دا مثال ما د صحابه کرامو چې ذکر که دا مې دې له ذکر که لیغیظ بهم الکفار لیغیظ بهم الکفار چې غصه کی په مثال د دی باندې کافرانو لرا کافر به د صحابه په مثالونو بد ګڼي هغه به چاو چاو کوي شیعه به چاو چاو کوي صحابه دي هغه لاړل داسې حد ته ورسېدل چې په ټوله دنیا قابض شو چې څنګه رب کریم سوره نور کې ذکر کوي وعد الله الذین آیات نمبر 55 کے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات منکم بیانیہ دے اللہ اللہ آغا ایماندارو سره چې کم صحابه هغه سره الله وعده کړی دا او چې کوم نیک اعمال کول په طریقه د پیغمبرو چې مشري باور کوي خامخا دی لرا خلافت باور کوي دی لرا په ځمکه کې لکه څنګه چې خلافت ورکړو کسانو لرا چې د دی نړوان دیو او بل دا مضبوطی به دی لرا دین د دی چې خوښ کړی دی دی لرا ورضیت لکم الاسلام دینا آغا دین اسلام باورلا مضبوط ہے وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا او دیل ربا دا آغا خوف نباد امن ہی امن ورکی اللہ سنگا چه خوفو پا آغا بدر کے خو امانتن امن پیراغے نو امن باور کئی خو گوار دا صحابہ دا آغا صحابہ دی
اللہ دغو کنا ابو بکر راغے داغ خلافت بلا فصل ثابت تے ابو بکر راغے نو عمر راغے نو عثمان راغے اغی مشری رالا او دا سرالا چی گوریات ساتا اغا دا ہر قسمہ خرافاتنا پاکا صحابہ دا سیو دا سے کزرعن اخرج شطعه فآزره فاستغلظ اللہ اللہ اغاول کمزوری بیا لاڑل او دا صحت تو رسیدل ماشاءاللہ چی بیا مضبوط شو کافر چی بکتل نو خپکیدل با خلافت راغے او خلافت ذکر راغے چی صحابہ کرامو کی دا صفاتو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا اللہ پاغا صحابوں کے دا صفاتو اقیم الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول پاغا صحابہ کراموں کے دا صفاتو چرتا ربی کریم وئی اللہ چکل دی دا سے مضبوط شونو اللہ وئی راشا بلو گورا حجرات کیو گورا شپگشتم سپارہ سورہ حجرات التلق غنتے گورا رب کریم وئی وَعْلَمُوا وَمْلَمْبر آیات وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تاسو کی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دے پیغمبر صاحبو تاسو کی موجود دے کچرے دے ڈیرو خبرو کے تاسو منینو مشکت کے بشی تاسو لیکن اللہ چرے دا سنوا لیکن اللہ تعالیٰ حببا الیکم الایمان تاسو تے چدین ایمان محبوب و گرزو او زینو آغا ایمان ستاسو زلونو کے خیستک وکرہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان بد اخکارا کتاسو تا کفر فسق و عصیان زنمانم چه صحابا یو زل صحابی شویده او سی صحابی آدی بیا کفر نا فسق اغیتا بد اخکارا کڑے شویده نو عصیان ورتا بد اخکارا کڑے شویده اللہ اکبر اللہ دی زمان زڑنو کے مینا دا اصحاب محمد پیدا کی بیا لگونتے ماشاءاللہ رازا نمونے در تخائم نمونے ورنہ قرآن کریم ڈک پروتے ہر صورت صحابہ دا غی مقام ذکر کئی لگونتے و گورا سورہ اللہ اکبر مجادلہ و گورا سورہ مجادلہ اگورا مجادلہ اللہ آیات نمبر 22 اگورا لا تجد قوما یؤمنون باللہ نبمو میں اے پیغمبر تو داسیو قوم یعنی صحابہ اول مصداقی صحابہ اول خطاب پیغمبر تا نبمو میں تو داسیو قوم چاگئی ایمان پا اللہ وی او ایمان پر وزدہ خیر باننوی چاگب دوستا نکی داغا دشمن دا اللہ و دا پیغمبر سرا چاری بدا سنی ستا صحابی چا ایمان راوڑ دے دا بچاری دا دشمن دا اللہ او دا رسول اللہ ملگرنی تبا دا سے نمو میں پدائی کے پیغمبر توی توا پکی نمو میں او نن راغ دے پا تاریخ ما توی دا پکیو زستا پا تاریخ دا میتیاز اسپرے کوم او واو رئی دا کوئٹی خینازیرو واو رئی او دا گلگت خینزیرانو واو رئی او دا پنجاب او دا ایران سپو واو رئی پیغمبر تا اللہ وی نبمو میں تداسیو قوم چاگئی ایمان پا اللہ راوڑ دے او پا خیرات یعنی تمام مؤمن بھی منی او ستا ملگری دی صحابہ دائی کے بعد اللہ دو دشمن او دا اللہ دا پیغمبر دو دشمن رانو سر مینا کون کی نمو میں
اگر کا دشمنان د دای پلاران ولی نه دي صحابه په ایمان کې آغا ځای ته رسېدلو چې پلاران قربان کړیو او ابناءهم ای زامن قربان کړیو او اخوانهم هغه رونا قربان کړیو او عشیرتهم ای چې ده کام قبیله قربان کړیو زکا خو رب کریم د صحابه کرام مبارک ورپسې وی اولئک کتب فی قلوبهم الایمان دغه کسان رب کریم لیکل ده ایمان رب کریم لیکل ده ایمان د دای په زړونو کې د صحابه زړونو کې ایمان الله لیکل ده الله مضبوط کړی ده د صحابه کرامو په زړونو کې وا خلکا الله پیغمبر تو استا صحابو کې د الله د دشمنانو دوستان نشتا دای چې د الله دشمنانو نو پلار او قبیله او زور او لور ارسی قربان کړی دي هر سی قربان کړی دي دای کې چې ده نو ستا د دشمنانو دوستان نشتا دا ټول ستا سوچه ملګري دي په دای کې شک اونه کې د دای په زړونو کې الله ایمان لیکلی دی الله ایمان دننه کړی دی واورئ او زما د ملک تمام لیډرانو واورئ خصوصا مولیانو تاسو واورئ پر رب کعبه مې د قسم وي د شیعه دا راپورته کېدل او دا ستا چې کوم نه نو هغوی نه په شا کېدل او د هغوی سره د مینې اظهار کول او هغوی دې د صحابه کرامو خلاف بکواس کوي او واورئ سیاسیانو تاسو مواورئ تنظیمی لیډرانو تاسو مواورئ پر رب کعبه قسم سبا د الله په دربار کې به مو ګورئ څوک هم هېڅوک بني د رسول الله دشمني ماخلی د عمر دشمني ماخلی د اصحاب محمد دشمني ماخلی رب کریم وی اولئک کتب فی قلوبهم الایمان د صحابه زړونو کې ما ایمان لیکل دی مضبوط کړی دی او صرف دانا وایدهم بروح منه ما دی په یو خپل خاص امداد د زما د طرف نه په یو خاص روحانی امداد مضبوط کړی دی او صرف دانا چې دلته مې دا کړی دی ویدخلهم جناتن دای به جنت ته الله داخلی داسې جنتونه تجری من تحتها الانهار خالدین فیها او بیا صرف دا نه وی بیا وی رضی الله عنهم الله به د دین راضی الله د دین راضی دی ورزو عنه دی د الله ناراضی دی څنګه دی د الله ناراضی دی دی دا ویلو چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیا دی دا ویلیو نو دی دا آغ اسلام دا آغ توحید دا آغ سنتو دا پارا دی هر سو قربان کردی دی دی ام رازی دی دی هر سو قربان کرو نو چکل دی هر سو قربان کرو نو واو رئی دا دنیا دشمنانو زبا واو رئی رب کریم وی اولائکا حزب اللہ دا دا اللہ ڈھلا دا او دامیات ساتی الا ان حزب الله هم المفلحون زاغ خپل ورونو توام مګورئ مشرانو تا چې مشران د شیعاګانو ملګرتیا کوي د صحابو سره د الله امداد دی او هغوی مفلحین دی دنیا کې نو یاد ساتئ اخرت کې هم د هغوی کامیابي ده دنیا کې هم د هغوی کامیابي وه دا غي مخله سوک نشو راتله نو یاد ساتئی تاسو دفاع صحابه کوئی زما د په خدای قسمی چې ستاسو خادمان هغه به لیوان او شرمخان الله ګرځي علامه محمد طاهر پتنی چې کله د شیعاګانو حکومت ته او دور حکومت ته هغه له سزا ورکړي زمری ورته بادشاه وګي کړو او زمری چې ورته بادشاه وګي کړو او بیا ورته زمری را پرې خودل او د په میدان کې پروت ته او خلق تماشې ته ولاړ دي لوی جنگلی دي
او پاغي مینس کی اوږي زمری را پرې خودې شو او هغه اوږي زمری رالل نو د الله با محمد طاهر پتنی تلی سټي او داغه خادمان دي داغه صحابه او خادمان حضرت سپینه روان دي زنګل کې او زمره مخه تراوزی وته انی مولا رسول الله زدا الله د رسول خادمم او زمره لار پریدي او صحابه زنګل تزي وی زنګل خالی کوي आवाज کوي زمری او شرمخان زنګل پریدي او زکه خو حسان ابن ثابت وی من کان برسول الله نسبته تحفظه الاسود وتاتيه الصعبان زد ایمان دعوت ورکوم خپل ورونو لا چې په هر تنظیم کې دي خو چې ایمان پکې د زما دا دعوت واوري د صحابه په سر غیرت کوي پریدای لیډران کای لیډر نر ودرېږي ور سره او ک لیډر د شیعو سره سودا کوي د صحابه په سر نو د سپینې عقیدې په سر سودا نه کوي واوت ساتي لیډرانو توام تاسو مونږ کوي خو کچره غي زیرازي نو مسلمانانو زما رونو واوري او زما خیند واوري د صحابه په سر غره چرته سودا نه کوي صحابه دي قران کریم د صحابه کرامو په بارکه چې کم ناشنا الفاظ وای کم ناشنا ماشاءالله کم ناشنا ورپسې صورت وګورا سوره حشر وګورا نو ماشاءالله قران کریم هغه ته کم القابات ور کوي او دا غي د پاره کم ماشاءالله خيستا القابات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا زما الله زما رب زما خالق زما مربي د صحابه مبارک داوي چې دا ګوره هغه دي چې د ایمان د خاطره چې د الله رضا لټوله داغ ایمان د خاطره د کورونو نه بیل د مالونو نه بیل د الله رضا لټوله یبتغون فضلا من الله ورضوانا د الله او د الله د رسول امدادیانو دا رښتینی دي او هغه کسان چې غي کور ور کړو او د دینه مخ کی ایمان حاصل کړو او د ایمان د پاره ځای ور کړو او چې سوق ایماندار بتلل نو ځای به ورکو او مینه به ور سره کولا او بیا په زړه کې به استنسیا نراتلا او په ځان به بل مؤمن غورکو زداوم چې هغه په ځان باندې نور مؤمنان غورکول او زوام دا غي یو بل سره بغض قران کریم وی اذلت مائده کې أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم قرآن داوي پا کافر سخ پا مؤمنان ترسناک یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم د دین پا بارک غید هیچا پروانه کولا مجاهدینو او بیا وای د دې دوستان مؤمنان دي کافرانی دشمنان دي هاي سوره مائده وای دا تمام چې کلمنګ ګورو دا خو ما نمونه خوله نو چې کله دې تمنګ ګورو ز څنګه دا ومنم چې تاریخ را واخلم او د تاریخ هغه خرافات چې دا غي لاس او خپې نشتا تاریخ صحیح یو سړی په تاریخ نه پويږي تاریخ نه پیژني فلسفه تاریخ باندې نه ده خبر اگر راشي زنديق ملحد د ایران هغه د زنا پیداوار د متعون پیدا د زنا پیداوار هغه چې کوم نه نو هغه راشي او هغه د متعی اولاد هغه په صحابه کرامو جرح کوي قران کریم دل تاموي غریات ساتي د بدر میدان
دا ځکه فتح وا او دا ځکه وه چې هغې کې اصحاب بدر ولاړو، اصحاب محمد چې هغه داسې مؤمنانو چې د هغوی ایمان هغې ګواهي رب کریم ورکوي اولئک هم المؤمنون حقا. دا یقیني مؤمنانو. نن زمونږ شک پیدا شو، نن زمونږ د لیډرانو شک پیدا شو، بل پاس شو بل واپس شو، امت دوکه شو او د امت سره دوکې کیږي او څوک وایي نه دی واپس شوی. دا د واپس کېدو د نه واپس کېدو خبرې ولې کیږي؟ دا صدر ولې غلی دی؟ دا نور لیډران ولې غلی دي؟ دا د ملک محافظین چې ځان ته وایي دی ولې غلی دي؟ په رب کعبه مې د قسمي د الله قانون پکې په ګټو مولئ، ګینې دا خدادات ملک دا به مو بیاني. د الله د رسول سنت د هغې دشمنان پکې مه پالئ، منکرین حدیث، ګینې دا خدادات نعمت به بیا نه. د صحابه و دشمنان هغوی پاسداري مه کوئ، ګینې یاد ساتئ سبا به د الله دربار کې ولاړ یئ او ذلیل او رسوا به ولاړ یئ او دا خدادات نعمتونه به درنه الله واخلي. هر هغه ځای چې په هغې کې د الله د نظام پاسداري نه او د الله د رسول د هغې سره مینه محبت نه د سنتو سره او د اصحاب سره، هغه ځایونه الله چرې ګوره بیا نه پرېږدي. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة رزق کریم. دا ټول خطابات اول صحابه ته دي، اصحاب بدر او د اصحاب بدر په طریقه چې څوک بیا رستو راغلي لکه ما سوره مجادله او حشر راواړل آیاتونه، دا ټول صحابه د پاره او بیا والذین معه ټول صحابه او بیا رستو دا ټول جنگ بدر چې تاریخ ذکر کوي، احادیث ذکر کوي، نو هغې کې وګوره کنه یجادلونک فی الحق، دشمنانو هغې طرف ته نو دلته مؤمنانو او هغه وتودونه صحابو ته خطاب دی. دارنګې چې کوم دی نو بیا زه استستغیثون اذ یغشیکم النعاس وینزل علیکم ویذهب عنکم، دا ټول خطابات وګوره نو دا د صحابه خبره ده. نو انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله، دا د صحابه خبره ده اولا، او بیا چې هغې کې داو چې د الله نه زړه کې یره وه، نو ته ولې بیا وایې چې هغه دا کول د هغې ایمان تازه کېده په قرآن، بیا ته ولې وایې چې د هغې ایمان نه و او داسې و، نو چې علی ربهم یتوکلون، نو بیا ته ولې غاپې د صحابه خلاف؟ نو چې بیا بدن د الله و مال د الله و او چې الله وی اولئک هم المؤمنون حقا او چې الله وی لهم درجات، د دوی ما څخه لوی مرتبې دي، چې الله وی مغفره ما بخلی دي، چې الله وی دی له به رزق ورکوم او رزق به ورلهم ناشنا د عزت ورکوم. انو بیا ستا اخیر شک څه دی؟ دا ته ولې بیا شک دې پیدا شو او د شکی خلکو سره چې هغوی وایي موږ به صحابو ته کنځل کوو، کله په ګیلګت کې راوځي او بیا هغوی وایي موږ به کنځل کوو، سباله به د سپین پټکي ملا تلی دی به وایي شیعه اور سنی ایک ٹہنی کے دو پول ہے، شیعه اور سنی ایک ٹہنی کے دو پول ہے. نو بیا به په نوخار کې هغه شان جلسه جوړه شي چې په هغې کې ایراني راوستل او دا به زمایي، نو بیا به هغسې جلسې جوړې شي په لوی لوی مرکزونو کې چې موږ به اهل رپس سره یو کیږو او د شیعه سره به یو کیږو، اپنا مذهب چھوڑو نہیں دوسروں کا مذهب چھیڑو نہیں. چې ته د نورو مذهب نه چھیړې هغه به زما صحابه چھیړي. زما ستا تم سلام دی، زما ستا دی هر څه ته سلام دی، نه زه ستا یم او نه ته زما یا، زه د صحابه یم صحابه زما دي او زه د صحابه یم او الله دې زما امداد وکړي او الله دې د هر هغه چا امداد وکړي چې هغه په صحابه خیرت کوي او په صحابه درېږي. واورئ زما خویندو، تاسو ته وایم چرته دوکه نشئ او چرته په دې دوکه نشئ چې خپل او پردي د شیعهګانو صفتونه کوي او یا در پرده د یهودو غلامان کیږي، نو هغه رو خلک راکاږي چې د یهود او د نصارا او د کمیونستو او د دهریو غلامان کی. چرته دا غلامی قبول نه کوي. موږ مسلمانان یو، مسلمانان به یو.
اولئک هم المؤمنون حقا دا هغه مؤمنانو دفاع به کوو چې کوم ته الله مؤمن ویلی دي او قرآن ورته ویلی دي چې اصحاب محمد دي او الله دې موږ د هغوی دفاع نصیب وګرځوي. اقول قولی هذا استغفر الله.